عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه ولال دی مخامخ دی دشمن ته مخامخ ولال دی د خاصه سره دوه کسان ولال دي یو سره معاذ ولال دی یو سره معاوض ولال دی عبدالرحمن بن عوف فیض ډېر خپوم چې دشمن سره مقابله کې په خوا سره ماشومان ولال دي خلاص ته ولال دي ګسلاس ته ولال دي نو که دوی حمله وکړي دا خو جنګ نشي کولی دا کس طرف ته چې کوم معاوض ولاړو دا عبدالرحمن بن عوف له داسې چونډه ورکړه څه سوچ کې ولې فکر کې تللی ما ته ابو جهل وهغه ایک طرف ته ابو جهل پیژنې چې ابو جهل کم یو دی ما ورته ویلې چې ته خو رکوډ ماشومې په ابو جهل څه کې وایي ما اورېدلی دي چې دا ابو جهل به زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم غټ دشمن او غټ مخالفت به دی ابو جهل زمونږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم کو و چې لږ ساعت ودرېدم دی بل داسې وچې چلما معاذ یا عمي ای زما ترو ما ته ابو جهل پیژنې ما ته ابو جهل لږ وښایه وایي ما ورته وویل چې ته خو ماشوم یې په ابو جهل څه کې وایي هغه م راته جواب کې دا وایي چې ما اورېدلي دي ځکه دا دواړه د مدینې وو دا مکې ته نه وتلي ابو جهل یې نه و کتلی نو ده ته وایي ما اورېدلي چې دا زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم سخت خلاف و ما ته لږ دا وښایه عبدالرحمن بن عوف وایي زه ولاړ یم په دې کې مې وکتل ابو جهل په اس باندې سور دی توره ورسره په لاس کې ده او په دې صفونو کې نیغ رالی وایي ما دې دواړو ته اشاره وکړه چې ابو جهل هغه دی هغه ستاسو ښکار چې کوم تاسو غواړئ تاسو ته میلاو شو هغه یو دی وایي دا ټوله د مارغه په شان پاڅېدل معاذ او معاوض د مارغه په شان ور منډه کړه او په ابو جهل باندې حمله وکړله و یو په اس باندې حمله وکړه یو په ابو جهل باندې حمله وکړه وایي ابو جهل یې په توره باندې و لاس یې مولا په توره باندې و وایي د اس نه کته راګزار کړو وایي بیا په دې بل حمله وکړه هلته د ابو جهل زوی اکرمه ولاړو په دې بل صحابي باندې حمله وکړه معاذ باندې په دې لاس باندې راسي و لاس یې ونه مکمل کټ کو په پوټه کې یې لږ پاتې و دې پوټه کې دا لاس یې راسي نیولی په دې بل لاس باندې ابو جهل سره ګیرې جنګېږي خو چې کله دې لاس ډېر تنګ کړو نو کېناستو او خپل ته کېښوسته او داسې راخ په پوټه کې دې ګزار لاس یې ځان نه اخوا کړو او هلته معاوض لګېدی ابو جهل باندې حمله کوي ابو جهل په میدان کې راګزار کړو قضیه کې دې دواړو مردار خو معاوض چې و هغه ځای کې شهید شو او معاذ چې و د ده لاس زخمي و دا بیا وروسته حضور صلی الله علیه وسلم را رالی هغه زخم یې بیا ټیک شو خو دا بیا وروسته وفات شوی دی وروسته بیا وخت پس وروسته شهید شوی دی دغه وخت یې دا نه وفات شوی نو داسې شکست یې د کفارو له ورکړو نور صحابه ورسره داسې جنګ یې ورسره وکړو او تقریبا 80 کسان چې کوم غټ سرداران وو هغه ټول دغه ځای کې مردا کړل او 80 کسان یې ونیول حضور صلی الله علیه وسلم له راوستل